د جمهوریت معنی دا وای د عوامو حقونه. دا جمهوریت خلق د اسلام نه زده کوي. امریکا به موږ د جمهوریت کوي. د جمهوریت معنی دا وای د عوامو څه شي حقوق، چې د عوامو حقوق خیال له وساتل شي. نو توسته الله دا چې نن سبا په دنیا کې आवाज خپل ملک نه یامو، په دنیا کې کم جمهوریت یادېږي نو په دې کې د عوامو د حقوقو خیال لګنه د ټولو سورلای سړي یو شان دي. صحیح لګنه د ټولو د هسپتالونو علاج سره یو شان دي، د ټولو تعلیم سره یو شان دي. صحیح لګنه یو شان دي. جمهوریت څنګه شو؟ د عوامو د حقوقو خیال داري چې د وزیر اعظم بچي په کوم سکول کې تعلیم کوي، د غریب بچي په پاک سکول کې څه کوي؟ تعلیم کوي. هغه کې به تعلیم کوي چې هغه د سکالرشپ ماپ ته زما بچي ته ومسي ماپي، چې هغه ته د تیلو د لیټر د سره څه نشته پته نشته، زما بچي ولې پاتہ کې درې ورځې چوټي کوي، د تیلو د لاس زما بچي پاتہ کې درې ورځې څه کوي؟ چوټي کوي. دا تعلیم نه، دا حق ته عوامو. دیتا طبقاتی نظام وای او نمی والا جمهوریت خیره. دا د برطانی نظام نے طبقاتی نظام، طبقاتی نظام، اور کلاس، لوور کلاس، اپر کلاس، میڈل کلاس. دا غی تقسیم نے عوام خلقوں کی تقسیم کا یو دے اپر کلاس، بل لوور کلاس او بل میڈل کلاس. ار یو لاغس ار چاته یو شان مګورم. عوام چې دي دا غي په سر پکې دا کورسای تور سال لته ولا ورکا، بیا دې کله بجلی په سیمنډي وای ګروډ دې بلاک کوي، کله دې بیا په هسپتال په سیمنډي وای، کله دې ارته په بیا ځان لته وای بګیا دي. دا غي علاج په اعلی هسپتال کې مفت کیږي، سره دې نه چې هغه انتهایی سره مالدار دی او زه ډاکټر خواته نږدې کېدی نه شم. 15000 روپۍ د هغه فیس ته صرف د هغه فیس ته. دا څنګه چې کوم نو جمهوریت دی؟ د عوامو حقونه خلق زکینو د چا نه زده کی؟ د عمر نه زده کی چې عمر وي د جمهوریت څخه خره بنیاد خره. ټول دنیا و چې عمر د جمهوریت څخه خره بنیاد خره، هغه د عوامو د حقوقو څخه خره بنیاد خره. بنیاد خره عمر په سورلای سور دی، نمبر د نوکر راغی او ځای عمران دې شو، نوکر سورلای ته وربرکو او په خپل د سورلای واګیونی ول وی عوامو حقدار د خپل نمبر د ما خپل چې څنګه جامه د چا د نوکر دا داغه نه خراب جامه د چا ده د عمر دا پای کې سوار لس پی ولدونه لګیدلی د عمر په جامه کې او داغه نوکر پاګه جامو کې نو، داغه په جامو کې نو. دا عوامو حقونه خلق د اسلام نه زده کوي. عمر وی چې د دجلید سیند پاسا چې کوم پل له او په دې پل کې سورې وی او په دغه سورې کې د بيزي خپل اړه او هغه ماته شو او نو عمر نه الله دې بيزي تاسو کوي. عوامو حق ده وما ملکت ایمان. عمر نه وی د دجلید دریاب په غاړه چې سپېره او هغه دریاب ته کته کېدل نشي او د تند نه مړ شو، د عمر نه الله دې سپي باره کې تاسو کوي. نو عمر نه الله دې سپي باره کې تاسو کوي. اوس خلیا کلون اموالا دا چې کوم غټ غټ مالدار دي دا په خپل پیسو مالدار دي کې د عوامو په پیسو مالدار دي. دا ټول په ټیکدارو کې د عوامو د روډ نه پیسې کټ کی او پاګې باندې ځان لږ علاج کی چې کروڑ روپے دی یو نالې د پارس کی منظور کی نو په دې کې 33 लाख روپے د منبر دی، 33 लाख د دفتر دی او 33 लाख په دې نالې باندې لګي. دا بالکل لیکل شوی خبره ده چې 30 کروڑ یو تخمینه لاګت په یو ځای باندې
نو پدې کې به 10 کروڑ لګي 10 کروڑ د دفتر دي او 10 کروڑ د افسر دي د سیاسي لیډر دي چا چې دا شی منظور کړي ا تاسو ته دا زما په پیسو ته ما دې کې لا یاکلون اموال الناس دا مولیان ان کته کوي او دا عوام دا لیډران ټول دکا کته کوي پیران چې دي هغه د عوام مالونه کته کړل پیران د مالونه خوري د خلکو علما د خلکو مالونه خوري او دین ته دیوالونه دي دین نه بیان ک دین بیانوله حق ویلا او دی عوامو بوله خدمت کړي او دی عوامو دا پیسې باندې خوړلې دک علمائی چې حق بیانې عوام څه کوي خدمت کوي خو هغه پوچت سترګو باندې خوري او بلې په کوز سترګو باندې خوري او حرامي خوري ويصدون عن سبيل الله عبد الله ابن مبارک زکه ویلو حال افسد الدين الا الملوك احبار سوء ورهبان عام دین دریو خلکو تباکو یو بادشاہانو تباکو یو غلط ملیانو پیرانو دی تباہ و برباد دین کی خرابی ہے 3 سے پیر جاہل ملک ظالم مولوی بے دین سے نادریو خلقو دین تباکو تاکلون اموال الناس مجدد الفسانی رحمہ اللہ ذکر کری دی عالم آستن امیری دینیات با امیرا گرندارت سبق عالم آستن امینی دینیات با امیرا گرندارت سبق وی عالمان دا اللہ دین زموار دی و امانت دار دی کچر تدئی دا بادشاہانو غلامی انکی دا بادشاہانو سونکی غلامی انکی دا دین امانت دار دی خالتوم پس لسوسی دین شدن فازروم دراقی شازنن خالتوم پس لسوسی دین شدن دی دا انبیاء دا بادشاہانو سرا اختلاف شورو کو دا غی ہاں سر حامل اول سکرو شورو کرل خالتوم پس لسوسی دین شدن نو دا دین ڈاکوان شو پا دین ڈاکی واچولے خالتوم پس لسوسی دین شدن فازروم دراقی شازنن نو اللہ رب العزت دا دی پیغمبر علیہ السلام دا دی مبارک ویلی دی چې دا داسې مليانو نزان ساتي دا داسې نزان ساتي لا یاکلون اموال الناس خامخا خوري مالونه خلق بنا حقا پنا جائز باندې پنا جائزات خلق مالونه خوري یعنی رشوتونه اخلي او غلط سيزونو